الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب صدق الله مولانا العظيم. درود شريف ويه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمو، الله تعالی جل جلاله په خپلو بندگانو باندې بشمار نعمتونه کړي دي. د انسان د پیدایش نه مخکې چې د هغه څه ضرورتونه دي هغه په دې دنیا کې الله تعالی پیدا کړي دي. صرف په ضرورت بس نه ده کړي چې څومره د انسان ته دغه د خواهشاتو لحاظ کړه ده، دغه د سہولیاتو لحاظ کړه ده، انسان د مزاج لحاظ کړه ده، او دا ټول الله تعالی جل جلاله مخکې نه پیدا کړي. نو بشمار نعمتونه دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. د الله تعالی جل جلاله په دغه نعمتونو کې ډېر عظیم نعمت چې هغه موږ تاسو ته ملاو ده هغه د دین اسلام ده. دا هغه عظیم نعمت ده کچېرې دغه دین او دغه اسلام پورا دا په یو فرد کې راشي نو د ده زندگی پر سکون شي او د ده کامیابه زندگی ده ته ملاو شي. او که بیوه معاشره هغه په اسلامي تعلیماتو باندې راشي نو بیا هغه معاشره جنت نظیر معاشره وي، ډېر پرسکون معاشره وي، یو بل ته څوک تکلیف نه ورکوي، هغو کې همدردي او خیرخواهي وي، د یو بل اکرام او احترام وي، په وړو باندې شفقت وي، حتی کې د انسان جان مال ابرو عزت خو خود محفوظ وي، غیبت ته څوک نه کوي چا پسې. چې کله یوه معاشره په داسې حدودو باندې تشکیل شي، په هغه خبرو باندې راشي چې کوم د اسلام تقاضا کوي او د اسلام تعلیمات دي، د اسلام په روشنایي کې چې کومه معاشره تشکیل کیږي هغه د جنت نظیر معاشره وي. ځکه چې د موږ دین دا کامل او مکمل دین ده، دا یو جمع دین ده. د زندګۍ په یوې ګوشې کې داسې یوه ګوشه نشته د زندګۍ چې موږ تاسو تیراو او د اسلام ښایسته تعلیمات نه وي هغې سره موږ ته رهنمایي راکړي. او دا یاد ساتئ چې دا څه پابند کول نه دي انسان، بلکې دا دین فطرت ته، د سلیم فطرت تقاضا ده، او دې کې د ما او د تا خیر ده او کامیابي ده. په دې کې دې د وجې نه تاسو وکسي الله تعالی جل جلاله قرآن مجید کې د امتنان په ځای کې لکه ته چا باندې یو احسان ذکر کوي چې تا باندې مې دا احسان کړه، د اسلام ذکر کوي. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. تاسو دپاره مې اسلام پسند کړه او په تاسو باندې مې خپل انعام او اکرام دا مې مکمل کړو. نو د دین چې مشتمله ده او چې څومره د دین دینی زندگی ده، دینی تعلیمات دي، که هغه یو فرد سره متعلق دي، که یوې معاشرې سره متعلق دي، دا د الله تعالی جل جلاله عظیم الشان فضل ده، عظیم کرم ده
او د مسلمان ترقی او د مسلمان سکون او اطمینان دا په دې کې ده. او یاد ساتئ دا څه یو فلسفه نه ده، دا څه یو سوچ نه ده چې یو څه عملی مظاهره نه وي دي. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دغه عملی نمونه پیش کړی د امت ته، انفرادي هم اجتماعي اسلامي معاشري تشکیل هم کړ، او علماء کرام نه تاسو دغه خسته معاشري واقعي او دغه حسن هغه تاسو مخ ته بار بار غلطه. مقصد می د خبره دا ده چې د مشته چې الله تعالی جل جلاله کوم دین را کړی ده، کدا دین موږ نقص روان نخلو او دا موږ مکمل راوخو نه بدا په دې کې د ترقې راز هم ده د یو فرد او دغه د کامیابی او د سکون او د اطمینان د چین راز ورته هم ده، او کله یو اسلامي معاشري راوخستو نو دا د ترقې ذریعہ هم ده دغه لپاره، د بلندۍ ذریعہ هم ده دغه لپاره. هو د موږ نه کمزوري دغه کې کیږي چې موږ د الله تعالی جل جلاله بندگی او په اسلام باندې تلل دا عموما ډیر خیر خلک شته، ډیر په اسلام باندې هر رنگ ته قربانیدنه ولا خلک شته، خو یو ډیر کثیر تعداد اکثریت دې ده چې دین هغه حد رسې مستقبول ده چې د موږ مفاد سره دغه ټکر نه چې کوم ځای کې د مفاد سره معامله راشي، کاغه د ځمکې معامله ده، کاغه نور د دکان معامله ده، او کاغه یو بل مسله ده، کاغه د غم او د شدې مسله ده، نو بیا هغه ځای کې موږ نه د الله حکم پاتې کیږي. نو موږ نه عملی مظاهره داسې کیږي گویا کې په بازي دین باندې عمل او په بازي باندې نه پاتې، هغه نمایشي دین باندې عمل شي او چې کوم حقيقي دین یې غیر نه پاتې شي. الله تعالی دغه ته اشاره کوي، بلکې دغه کې صراحت کوي ومن الناس من يعبد الله على حرف. بعض خلک داسې دي چې هغه د الله بندگی په یو کې نری کوي، که خیر به تراشي نو بس قائم په پاتې شي، او کله کله به تاسمیش راشي او د خواهشات سره د جذبات سره د مفاد سره ټکر راشي په پڅټ لور شي د اسلام، نو آخرت تباہ شي او دنیا تباہ شي. نو اسلام یو فرد ته یو کس ته خپل شخصي ژوندۍ کې څه تعلیمات ورکوي چې هغه موږ نه تقاضا کوي چې په دې باندې راشي. د هغې بیان کولو نه مخکې زه صرف یو خبره تاسو ته مخته کوم. د اسلام جمله تعلیمات د دین پورا دین دا څه مشکل معامله نه ده چې راوړي دا پورا دین څه ډېره مشکل شاید دا چې د کوم دین په بنیاد کې د دین بنیاد په دې باندې چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هغه څه مشکل الله تعالی جل جلاله په ټول دینی احکامو کې تاسو وکس نظر واچئ، یو حکم داسې نشته چې هغه د انسان د طاقت نه او د انسان د وس نه باري هر څه په د آیات کې نه دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. مالداري الله تعالی څخه درکړي دي به د بني زکات یې شل چې زکات ورکړه به د دې تانه چې ټول ورکړه نیم ورکړه، خو کله تجارت مال وي به ته پیسې وي او د کوم سنا چندي به ته څلوشتمه حصہ چې ورکړه، او کله کله دی فصل کړل دا او بیا دې ته چې را کبرنیو بوي بیا دې چې ته لسمه ورکړه ځکه ستړي دی په کومه شوی دا، او کني بیا که خپل ستړي دی کړي به دې شلمه ورکړه، او بیا بل چاته نه ورکړي د تا مسلمان ورور عزیز ته ورکړي چې هغه ته ورکړي، او که به کله فقيري به تا ته دانه چې تو زکات ورکوا ته دې چې ته واخله، نو څه مشکل شته؟ المنځ په ولاړ نشي کوي چې پناستي کو پناستي نشي کو څملا وایکا مسافر رجامانی سره که تکلیف دیته، نو په دین دا ټول دین چر واخلې په دې کې یو داسې شای نشته چې هغه باندې حرج کې مبتلا کیږي، ليس علیکم فی الدین من حرج، نو په دغه دین کې الله تعالی حرج نه دی، د دین بنیاد په دې باندې دا چې په یسر باندې دا یرید الله بكم اليسر، الله تعالی جل جلاله یسر کوي، او د دین چې مشترک کړه دا څه دسي د دې په باندې د پاره دا چې دې کې د انسان عروج او ترقی وشي، یو خسته ژوندۍ تیرې کیدا. نو محترمو یو فرد د پاره چې مشته اسلام کوم نصاب راکړي
نو هغه کټولو نه اول بنیادی شای هغه د انسان عقاید دي چې عقاید ټیک ایمانیات په الله باندې ایمان فرشتو باندې ایمان کتابونو باندې تاسو ته څنګه په د عقایدو په تعلیم کې تفصیلی ذکر کیږي نو یو شاید دا بنیاد ده دا بنیاد ده لکه څنګه تفصیل سره تاسو ته په دې باندې خبر راغلی ده مخکې بیا ورپسې د عبادتو نمبر ده عبادت دي دا المنځ تاسو کوي روژه ده حج ده نور عبادت دي د عبادت خپل سلسله ده فرایض دي واجبات دي مستحبات دي داسې دا ټول دي نو دا به د عبادتو ده تاسو نن معاشره کې وخت سه زنا خلق بو او بازي مزاجونه دینی مزاجونه دین سره وابسته خلکو بداسي چې دغه په خپل ضمیر کې او په خپل زړه کې او عملی تور باندې هغه دین ترجمه ته محدود کړه او موږ جمعات تر سي چې عبادت ته موږ دین نه لدا خاص وضع قطعي ته موږ دین نه لا او ډیر تاسو ته بس نور حصے دي دین راشي هغه گویا کې دین سره حصے نه حالان کې دا ضروری حصہ ده د دین اذن بغیر دین نه مکمل ده یو فرد البته خو پر دین نه ده الله تعالی جل جلاله چې یو فرد نه کومه تقاضا کوي او پر تقاضا نه ده قرآن مجید په دې گواه ده حدیث په دې گواه ده ورپسې بیا د معاملاتو باره کې د اسلام خپل هدایات دي چې تبو لین دین څنګه کوي تبو تجارت څنګه کوي ته مزاربت څنګه کوي تبو شرکت څنګه کوي ته مزارعت او زمینداري څنګه کوي دا ټول معاملات دي تبو غم شدي خپل څنګه کوي دغه د اسلام خپل هدایات دي مشته دا د اسلام حصہ ده د دین حصہ ده او دین لکه څنګه موږ په المنز کو او د المنز کنه کو نو دا موږ بيدینی ګڼو درنګ تک معاملات دي سړي صفا نه او په هغه طریقې باندې نه وي چې لکه څنګه د اسلام تقاضا ده نو دا بيدینی ده خو تاسو به د معاشري کې دا کمزوري کسه چې کې سړی دغه معاملات ټیک نه نو هغه خپل ځان دیندار خو قد غني چې هغه موجود دي نه چې معاملات شګړ بړ خپل ځان یو ولې الله هم غني یعنی هغه باندې ناراضي کی چې مسلمان درجه ځانته ویلي چې عملی طور باندې گویا کې د معاملات د دین نه کټ شل دا د دین حصہ نه وسه حالان کې دا د دین عظیمه حصہ ده لکه څنګه هغه باندې آیتونه دي د باندې آیتونه موجود دي خدا یو شی باندې تفصیل ممکن نه ده په دغه وخت کې نو بهر حال معاملات دي ورپسې معاشرت ده اسلام پتا باندې څه حقوق یې شي ته چې معاشره کې وخت راي ته به چا سره وخت راي یا به پړوس دې سره پاتې وي څوک ته به د چا بچای پلار بدی او پلار به اولاد بدی یو شزه به دغه به خوند وي یو خوند وي هغه به شزه تاسو ته د حقوق او د آداب او تعلیم کیږي دوی څومره د کثیر احادیث په دې باندې څومره د الله تعالی جل جلاله آیتونه دي په دې باندې چې تاسو دا حقوق ادا کړئ او چې کله دا حقوق ادایګي راشي منځ کې نو د معاشرې نه خود به خود وجنتی معاشره جوړ شي هر نن معاشرې کې تاسو اندازه ولګئ هر سړی خپل حق بری کې دومره زیات هوښیار ده چې په خردبین کې حق کتاشي کنه که په پښتو کې وي که په شریعت کې وي که په تورات کې وي کنه د تپاتې چې کې نه حق شته خو کله د په ځمې باندې د غره مر د بل حق یې نه نه خبرې ځان نو حقوق تاسو دین وکسه اکثر حقوق دي د مور پلار حقوق دي د رشتہ دار حقوق دي د شذ حقوق دي د خوان حقوق دي د الله حقوق دي د کتاب الله حقوق دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حقوق دي دا ټول حقوق دي او په دې باندې الله تعالی جل جلاله په آخرت کې نیول کوي احادیث په موجود دي په دې باندې نو دا معاشرت چې خسته کیږي دا بل د دیني واحصه ده چې معاشرت وته د اسلامي اصول باندې د اسلامي تعلیماتو باندې فرد یو کس دا نه چې بل نه کوي موت یې توته چې موږ څه کوو زه خپل ګریبان کې وخت چې آیا خپل حقوق ادا کوم ما سره خو ډیر خلکو وسیته د نور خلکو نه ګلې پریج دی په دې معاملې کې تاسو وخت
د دنیا په معاملې کې موږ دغه تلوي ته نرخلو چې بیا بل ویل نه کې مهنت دا ویل مهنت نه کې موږ خپل سره خپل مهنت کوي ځان خو د دین په معاملې کې موږ چې بل دین نه کې به زین کوو ځکه چې د دین خیر مشته په حقيقي معنی کې خیر نه لګي ورنه انسان د خیر لپاره به هر قرباني کوي هر قرباني نه غاتیر شي به په چې کله یو ورته په خیر ولګي دا خیر ده او دا نفع ده د ګټه نو بل شي چې کوم دا هغه معاشرت ده دا د اسلام حصہ ده او پنځم نمبر هغه اخلاقیات دي انسان دا تانا شریعت خپل تقاضا کوي چې انسان کې تواضع وي پاغه کې اخلاص وي پاغه کې رحمدلی پاغه کې شکر پاغه کې صبر تحمل او برداشت وي پاغه کې بهترین صفات او هغه د ګڼ صفاتونه چې کوم دي کبر ده حسد ده ریا ده فخر ده او کذب ده دا چې کوم غلط شي نه دي دغه نه پاک انسان دا د اسلام تقاضا ده او دا یاد ساتئ چې د اسلام حسن چې په نظیر ارتي کله نور اقوام وته دا په عبادت نرسي دا په عقاید نرسي عقاید سره کته نشي دا په معاملاتو په معاشرت په اخلاقیات په دې باندې د اسلام حسن ټول دنیا ته مختراشي او یو فرد کا خستا شي او هغه معاشره کې یو د خیر سره وګرځي نو هغه ولګرځي چې کله په دغه خبره باندې راشي او تاسو نظیر وکړئ دا الحمدلله اهل خیر خلک دي خو هر سره خپل معاشره لري خپل وایلکان لري او هغه خپل د دنیا دی د خپل د بازارونو خبر وي چې د مجد د بازارونو کې څومره د اسلامي تعلیماتو خیال ساتي مجا په خپل معاملو او تنازع کې څومره دین ته رجوع کوو او مجا په خپل معاشرت کې څومره د خپل حقوقو خپل د احساس کړی چې هر ځي حق ته خپل حق ورسو نو محترمو دا دین دا د یو فرد لپاره ده تاسو ته موجود دي کې یو شای مشکل نشته الله تعالی جل جلاله چې موږ نه کومه تقاضا کوي او موږ نه مطالبه کوي هغه کې د موږ لپاره خیر ده د موږ لپاره سکون ده صرف یو ازمیش نه وتلی چې د شیطان خبره ټکراو که بس شیطان بلا وجه یو د خیر عمل نه مشتغار جوړ کړي چې دا یو غر حالانکه هغه هیڅ مشکل نه هغه یو اسانه معامله او یو بد معامله هغه ارته آسان کړي وزین لهم الشیطان اعمالهم بد عملی ارته خسته کړي او خسته عمل ارته ګران کړي نو د یو فرد لپاره د اسلام د لیار ده او مشته پکار ده چې موږ د دغه ټول خپل ځان جایزه وکړو خپل ځان محاسبه وکړو چې دا د اماده پر دی الله تعالی جل جلاله د دین امور دي امرونه دي احکام دي آیا زه د کیڅ کمزوري کوم ځای کې مونږه کمزوري ده وی دا انسان دا کمزوري به وی کم ارڅ کې دل خدای لري کول غوړي آرام سره دا څه خو نه چې دین د موږ په ژوندۍ کې نه مکمل ده او موږ قناعت اختیار کړی چې بس د عمر ډیر ده که دنیا په معاملې کې مشکل قناعت نشته چې پربونه وي چې 3000 به نوري په دې دین په معاملې کې موږ په وړې خبرې راځو چې بس دا کفي ده موږ ته نو محترم یو خدا د انسان د فرد لپاره یو نصاب ده یو د اسلامي معاشري لپاره چې اسلامي معاشره تشکیل کیږي دغه انتظامی ډنچا څنګه وجود ترسي چې هغه کې امن او امان د چا مال ته نقصان نه وي د چا عزت ته نقصان نه وي دغه لپاره خپل حدود دي دغه لپاره تعزیرات دي دغه لپاره خپل د قضا نظام د چې خپل منځ کې یو لنجره شي هغه حل کوي څنګه چې دې سره د انتظامی امور ټوله معاشره پر سکوني او به ورسره یو اسلامي معاشره باغې کې چې کوم نو نسل لرسي دغه د دین د حفاظت سامان دغه د پر د دین د تعلیم او د تعلم سامان او بیا باغې کې دین خلکو ته رسول تبلیغ کول دین د خلک بدل اسلامي معاشره کې اسلامي ریاست کې دعوت کول او بیا چې کوم د باغې کې چې خلکو کې اخلاقیات راشي خلکو کې د معاملات د شنه ټیک شګه د پر اصلاح نفس او تزکیه کول یعنی هغه شعبې ادارې قائم کول چې وا اسلامي معاشره خپل اسلامي تشخص سره برقرار پاتې شي یو اسلامي معاشره هغه چې څنګه د اسلام حدود او د اسلام تقاضا ده چې را په دې طریقې سره د اسلامي معاشره دغه د تعلیم او تعلم لپاره مکمل نظام موجود دی
د تزکیه نفس نظام د موجود دی په هغه کې د دفاعي نظام موجود دی بیا دا اسلامي معاشره تشکیل شي بیا چې اسلامي معاشره راشي وجود ده بیا هغه داسې معاشره محترم تاسو ته مثال ذکر کوم د خبره مخته ورو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د دغه دین عملی نمونه دنیا ته پیش کړ کامل او مکمل بیا غنه پسې الله تعالی جل جلاله صحابه کرام ته په دنیا باندې ډېر لوی غلبه ورکړه الله تعالی جل جلاله خپل کلمه او اسلام او مسلمانان بلند خو دوی کې یو د فکر او د غور خبره ده تاسو دا خبر وګورئ چې دغه د پاکستان رسي د ایران دغه ځمکو رسي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د ځمکې فتح کړي دا ټول نیمه دنیا نه په زیات باندې ریاست راغلو قایم شو دغه خو ظاهره خبره ده چې یو عظیم کردار د جهاد او د توري هم ورکشته دا په خپل ځای ده خو دا خبره انتهایی قابل غور ده چې په توري سره خو ته وایي لکه فتح کې یو لکه باندې ته خپل تسلط جماو کې هغه نه بعد هغه لکه ول د تا تهذیب د تا ثقافت د تا دین د تا مذهب خپل کې خپل سنې سره ولګي دا تیمور دا فتح کړي چنگیز خان فتح کړي نورو کفارو فتح کړي دنیا فتح کړي هغه دشمنی غوښنه دشمنی پاتې وي غو سره او دغه کردار او دغه نه اس رنگ ته متاثر نه وي یعنی دغه زونه نه فتح کړي او دغه دماغ نه فتح کړي صرف رقبای فتح کړي کله کله اخري حد ورسې دغه نبی خبره به موت شي د اسلام چې کله پیلاو شي اسلام صرف زمکه نه پیلاو شوی اسلام خلق پیلاو شو دا ټول دوست څوک راغلي چې ټول مسلمان پاندې دومره ځان د پاکستان چې په اسلام خسته د افغانستان خسته ټول لکه خسته دي نو دا د اسلام هغه د مسلمانانو کردار یو د اسلامي معاشري جنت نظیر شکل چې خلکو ته محبوب شو چې دا غشنته معاشره خو مشتلاږي موږ خو د خپل معاشري نه تنشوي ورسه که اسلام دومره خستاوي لکه دا خلک چې کوم د اسلام مشتسنې سره لګو خپل نو دا د اسلام تاثیر ده چې اسلام چا مطالعه کړه د خپل تاسو وخت نن سبا په یورپ په دغه ملکونو کې خلک مسلمانۍ ډېر زیات هغه کله مسلمانۍ چې الله کلام مطالعه وکړي او رښتیا او دین وکړي چې رښتیا او دین څنګه ده یو هغه دین ده چې څه موږ خپل بدنام کړه ده ټول عظیم رکوټ مسلمان خپل کردار د الله د دین لپاره او د نور اقوامو کې مخکې شوی داسې نو غټ رکوټ مسلمان خپل شي نو خلک کې چې دا مسلمان ده دا اسلام ده دا دین ده نو دې دی واجب نه هغه د دین انور شي نه پسټ نو دا خپل انسان خپل د دین لپاره یو عظیم رکوټ جوړ شي هغه چې کله د مسلمان تجارت کوي دغه معاملات کوي دغه اخلاق کوي نغه ریس پر متنفر کی چې اسلام نه متنفر شي مسلمان نه متنفر شي او چې کله هو اسلام د الله په کلام کې مطالعه کوي نو پته ته ولګي چې د بار خلک چې دا غلط دي اصل دین دا نو بیا مسلمان شي خلک نو دین په خپل ذات کې دومره خسته ده کچا پر اشتیاو مطالعه کړه هغه مسلمان شو او کبه دا اسلام په یو فرد کې راغله ده یا په معاشري کې راغله هغه دومره خسته ګل دستای چې هغه څوک کسه مسلمانۍ نو دا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا و چې کوم خلکو کتو مکه مو فتح کړه خلک مو فتح کړي وسه نو محترمو دین خسته ده ډیر خو مسله دا چې موږ دین مکمل راغلی او داسې يهودو کړي هغه نیمایشي حصہ هغه چې د انسان مفاد سره ټکر نه کوي هغه حصہ هغه دور خستی و او چې کومه هغه حقيقي دین دا هغه پاتې حدیث مبارک کې چې وخت براشي لا يبقى من الاسلام الا اسمه چې د اسلام صرف نوم پاتې شي نو محترمو لکه څنګه د صحابه کرامو د پاره د عروج والیاروا چې پر دین راوخله د مجد لپاره غلیات دا قوم په دې ترقی کوي لکه څنګه هغه قوم ترقی کول د تبع الله تعالی بلندی کې دا یاد ساته فیصله الله تعالی کوي الله تعالی جل جلاله کڅوک مسلط کوي الله تعالی کوي اگر چې هغه مجددین شدید قسم ته د دې لکه مجددي اهل چې
چې موږ به نور زیات خلک مسلط شي. خو الله تعالی جل جلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانو ته کسي چې د امت په ځای نه غر کوي ټول ختم کوي. لکه قوم عاد او ثمود دنیا مې نه خلیقه مخې نه مخدز مکه نه ورک ټول خلک د موږ لکه موجوده امت یا موږ موجوده خلک کله تبعه سره مخامخ دي په اربونو باوجود ذلت او د اغیارو حکمرانی او د هغه بلدسته لاندې دي نو د هغه کې دین کې څه مسله نشته مشکل مسله ورنه نن هغه الله دا هغه دین دا هغه عظیم ذات ته محدود خلق چې کله پرا دین دی پر چک شي الله تعالی جل جلاله هغه رنګ ته نصرتونه کوي لکه سرنګي مخکې کړي. الله تعالی جل جلاله دا عافیت سره سلامتګۍ سره موږ پرا دین باندې راولي موږ معاشره دا په اسلامي تعلیماتو باندې راولي. محترمو دا پرا دین د دوزو د تعلیماتو یو حصہ ده. دا غځای نور تعلیماتو سره تاسو ډیر اعمال تربیتګاه او یو دغه سره خلکو ته کداغه چلا یا دین علاوه چې کله پرا کال چلاتی په دې کې یو سبق او یو تعلیم د پرا دین تعلیم ځکه عموما داسي چې عمل او کردار داسې پته شو ده چې پرا دین مخته نرسي نو کم از کم سړی کله بیان کی نه نظریاتي ګمراهی نه بچ کم از کم په کم شی باندې د قناعت نه کیږي نه خبره مته پاتې د نور شته. د دوزو په تعلیماتو کې یو دویم تعلیم او یو دویمه حصہ د موږ لکه د جماعت په اهداف او د مقاصدونو یو پر دین خلکو ته مخکې کړل شي پر دین خلکو ته مخکې کړل شي. اصل مختکول یاد ساتي دا په کردار دي اصل حسن د اسلام په کردار دي. خدا هم یو عظیمه خبره ده چې کله ځکه چې ډیر داسې بهیمته خلک چې کله دین یو ته پرا مختشي نو پرا دین ته باندې وای نو یو اسلامي معاشره وجود تراشي. دویم شاید د دزو د تعلیماتو حصہ چې کوم دا د دزو چې کوم لکه د جماعت د اهداف او د مقاصدونو ده اغا تزکیه نفس ده. او دریم شاید کچېره ممکن شو چې و مو او پاتې شو سبا دې پر دریم شاید اتحاد امت ته تزکیه نفس په حواله باندې په دې باندې خبره نه کوو چې تزکیه نفس دا څومره اهم ده څومره ضروری ده او د دې څه مقام ده او د انبیاء علیهم السلام فرض منصبی ده دا په دې باندې تاسو ته خبره بیا رغلی وي بیا به راشي تاسو ته صرف خبره دا ده چې په حیثیت د جماعت د موږ خپل اهدافو کې ځان ته خبره شي چې دا کار کوونه نشته. یو دا چې عملی طور باندې خپل اصلاح کول عملی طور باندې خپل اصلاح کول ټول نه اهم خبره ده. هر چاته د الله مقتدر دل دي هغه ته د خپل ژوندۍ د خپل ځان حساب ورکول دي. اول تپاس دې ده نو مشته ټول نه اول خپل ځان احتساب کول پکار دي چې ما کې کبر شته که نشته ما کې ریا شته که نشته ما کې حسد شته که نشته ما کې بصبری شته که نشته ما کې د څومره چې دا بد اخلاقۍ دي چې لکه څرنګه یو سړی سود په حرمت باندې سخت قسم توعید راغلي په دو باندې راغلي آیا دا جراثیم ما کې شته که نشته او څومره ایمانی صفات دي چې یو کار یو سړی صرف د الله د رضا لپاره کوي څه نام و نمود نه یې پاږي تقوا شته که نشته چې زه یو کار چې نه کوم معاشرتي دباو دی وجه نه کوم نه زه د الله د خوف دی وجه نه پرېښه د الله د عظمت او د لوی دی وجه نه په ما کې مشکل یو احتیاط او د الله تعالی په حکم متعلق پیدا ده کنه ده پیدا چې د الله تعالی جل جلاله په حکم باندې کې ما کې څه حساسیت شته که نشته چې دا د الله حکم د چرنمات نشي چیته نو تقوا شته که نشته د ایمانی صفات شته که نشته نو چې سړی چې کله د خپل ځان محاسبه وکړي د خپل ځان جایزه واخلي نو بیا سړي ته پاته ولګي مو کې څه بیماری دي داسې سختې بیماری دي ځنه چې د ایمان خطره جوړوي
تاسو به علماء اوریدلی که کبر سره تکبر سړي کې وي او ډېر کم وي هغې سره سره جنت ته نه ځي ځکه چې هغه پکې ور دی. خو دا یاد ساتئ دوزو کې اصلاح د تو په خپلې مرضی ده. الله تعالی جل جلاله ډېره معامله اسانه کړې، ډېر په اسانه باندې کوي. خو چې کله مرګ نه بعد د اصلاح مرحله ده بیا غوز کې اصلاح نه ده، غوز کې سزا ده، بیا به د صفایي کېږي. که په قبر سره وشوه، که به د حشر سختۍ سره وشوه، څومره کال ومره بیا معامله سختۍ. نو تاسو اندازه لګئ دا معامله موږ څومره سنجیدګۍ سره کوو. شرموش کې دا بیماری شته که نشته؟ که چیرې دنیوي لکه جسماني بیماري وي مشکي ډېره وړه غوړې بیماري سر درد نشته لګېدلی، او یا که به سخته بیماري وي کینسر مسله وي موږ نه روټۍ خورو نه څه کوو منډه کوو هسپتال ته ځان رسوو. بیا که پیسې لاګي، بیا که تکلیف وي، بیا که منډه ترړی چې څه تکلیف کېږي هغه کوو ځکه چې دا خبره د خپل جسم دپاره نقصاني ګڼو. او که به چیرې د ظاهري د باطن اصلاح دا د دماغ او د تا د آخرت مسله ده، د آخرت طبعي او د آخرت کامیابي په دې باندې ولاړه ده، بیا ولې د غیر سنجیدګۍ مظاهره په دې کې موږ کوو؟ نو الحمدلله دا معاشره چې راغلې دا خو راغلې خپل اصلاح ته ده. دا خو هغه خلک دي چې دا خو دغه درد د بیابان ته راوستلي، دا خو چې د ریژې کې خلک کلو ترسي د غره ترسي ته، دا خو د الله تعالی عظیم نعمت ته شکر کول پکار دي چې دا احساس مشترک کړ. بار معاشري خبره زه کوم او که مشکل څه کمزوري کو تهوی د هغې خبره کوم چې یاره څومره دا معاملې کې حساسیت ته څه کم ده څه زیات ده. نو یو دا ده چې موږ خپله د اصلاح معامله که د ظاهري اعمالو ده او که د باطني اعمالو ده خپل اصلاح یو ده. دویم ده صرف په دې باندې قناعت نه دي کول پکار چې بس شخصي معامله ځان حد رسې پرېږدئ، نه بل په خیر کې شریک کا، بل ته د خیر دپاره دعوت ویر کا، بل تا ویر، بل به نه خبر غریب کته الله خبر کې تا باندې الله تعالی نعمت وکړو بل خبر کوي باندې نو بل هم د خیر کې یعنی دا فکر مندي دا سوچ او خلکو کې دا جذبه د خپل اصلاح خپل عملی طور باندې خپل لګیدل او بلکې دا جذبه به درول د اصلاحي مجالسو په ذریعه سره د ذکر مجالسو په ذریعه سره او غیره په دغه سیمو سره چې د خلکو کې د شعور بیا دا بیدار چې ډیر زیات حد نه زیات یو غفلت نه منغونته دا په دغه شي کې چې دا غفلت پورته شي خلک په خپل اصلاح کې ولګي دا نه چې د نور چارې ته پرېږدي هغه کې به مزیده ترقی الله تعالی درکوي. او دریم دا چې د تصوف په نام باندې د تزکیه په نام باندې د راه تقوا او د احسان په نام باندې ډېری غلطي چارې کیږي او د رهبر په روپ کې رهزن موجود دی ډېر زیات هغه هم د دې شعبې دی پر رکوټ جوړ شي. نو صحیح تصوف چې کوم د دین او پاکیزه شعبه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرض منصبی ده چې هغه د خلکو مخ کې صحیح شاعر او چې هغه دغه اصلاح مطلب دغه ده تزکیه مطلب دا چې هغه مخترش اجتماعات په ذریعہ سره د کتابونو په ذریعہ سره د خصوصي مذاکرو په ذریعہ سره د اصلاحي مجالسو په ذریعہ سره خو دا شعور او بیداری پیدا شي چې کوم اصلاح ده د دین شعبه ده دا شی او څلورم نمبر په دغه بس نه که خلکو کې جذبه پیدا شو فکرمندی پیدا شو هغه اصلاح کول غواړي هغه د پر مرکز نشته یو تربیتگاه نشته او سکی څو وخت بعد بیا شوق ختم شي. تاسو اندازه لګئ یو معاشري کې د دین علم طرف ته شوق نشته بالکل خلک دین نه لري او خلکو ډیر مهنت وکړو خلک دین کې طلب پیدا وکړو هغه د پر یو مدرسه نشته چې لاړ شي نو بیا به ختم شي. نو د دې لپاره په هر کلی کې هر شهر کې هر ضلع کې دارالایمان مرکز چې موجود دي دارالایمان مرکز موجود دي هغه کې مکمل د یو کس د اصلاح لپاره چې څومره تعلیمات پکاري او څومره معاملات پکاري چې هغه ټول موجود دي اوس کې څنګه محال پکاري هغه لپاره چې هغه تجربه شوه ده چې هغه داسې داغه لپاره ډیر زیات مؤثر ده د خلکو د ژوندۍ بدلول خلکو خپل رب سره تعلق جوړولو کې او د خلکو زړونو پکې کې نو چې هغه پاک صفا محال هر چا خپل شهر کې مهیای او هغه کې مرکز ته هغه خپل چې لکه څنګه اوس مدارس دي هر ځای کې دي تبلیغي مراکز دي هر ځای کې دي درنګ ته دا یو لکه سلسله چې کس او الحمدلله چې کوم خلک خبر دي وسیق الله تعالی جل جلاله پاکستان کې بیرون ملکونو کې زکات چې دا ضرورت ته دی وخت هر څه ضرورت محسوس کوي بیا
نو دا دویم شی ده. نو دا دومره ډېر ده ان شاء الله زندگی وا سبب او اتحاد امت باندې دا دریم مقصد دا او دا دریم د مجاهدت ده.